د دې وجه نه مسله دا ده چې جنازه به زر وړی که نیکي چې د خوشحالۍ ځای ته یې زر ورسوي او که بدي چې دا سپېره د خپلو اوږو نه ښکته وغورځوي. یو ځل داسې د بني اسرائیلو نیکان یو مقبره یې قواله لمونځ یې وکړه مخکې بیا د خدای نه سوال وکړه خدای یو مړی راته راویښ کړي چې موږ ته خپل حال ووایي. خدای کله ناشنا خبرې کوي دا همیشه دا نه کوي ځکه بې ایمان بالغیب نه پاتې کېږي. که موږ جنت لیدلی ملایکې هم لیدلی دوزخ هم لیدلی بې ایمان نه پاتې کېده. د مرګ نه پس خو به هر سړی مسلمان یې هغه ایمان نه دی قبول ځکه هغه ولیدل. ایمان وایي دې ته چې نادیده په ایمان راوړی چې ما ته خدای او رسول ویلی دی او د لیدو نه پس ایمان وي هغه خدای نه قبلوي. دا د کافرانو بیان خدای قرآن شریف کې کړی. کافران به چغې وایي خدای هر څه مو لیدل موږ دوباره واپس دنیا ته بوځې. خدای وایي نه. نو مسلمان وایي اله ما وړی نو خدای ورته یو مړی راوچت کړ سپین ږیرې شوی وی څنګه حال دی وی قسم دی د سلو کالو نه مې زیات د مرګ تېر شوی دی خو د مرګ هغه خوند رانه تریخوالی رانه اوس هم هېر شوی نه دی. وی دعا وکړئ چې خدای مې واپس کړي. بس مړ شو بیا قبر ته دغه شو. نو چې سړي ته مرګ رایاد یې قسم دی خدای به دله د نیکو توفیق ورکوي خدای به د توبې توفیق ورکوي. دا جنگ جګړې او دشمنۍ او د معاشره کې دا تکبر او لویي دا به ختمېږي. د دې وجه نه عمر صاحب په هره جمعه خطبه کې وی ګورې هوښیار هغه سړی دی چې دی د مرګ فکر کوي چې د مرګ نه پس یو لویه مرحله را روانه ده او د هغې عمر ډېر دی د دنیا خو یو څو ورځې دی او د هغه ډېر عمر به څه کوم. شی چې د خالی پر د روجه شي انشاءالله. نکاح کې ایجاب قبول یو ځلم بس